د هغې اپډیټ به تاسو ته درځي. پبو تحصیل د اهمیت حامل تحصیل دی. دلته ډېر غټه آبادي ده. د چراټ د سنګلاخ غرونو نه د هغې نه راوالي دې خوا ښکته دریای کابل پورې، اکبرپورې پورې، یو طرف یې پېښور سره لګي، افر پېښور سره لګي، ترنافارم سره پېښور سره لګي، چارسدې سره لګي، د پیشونګلو طرف ته دلته چارسده علاقه ټچ کوي او دې خوا ته تر زاخیلو پورې ډاګی پورې. نو یو ډېر لوی خور وور تحصیل او دلته ډېرې غټې سټې هم پرتې دي او غټ سیاستدانان په دې تیر شوي دي او اوس هم موجود دي. مونږ به تاسو ته نقشه درکو. دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اشفاق خان دی، د پبو سره تعلق دی، د حاجي نور محمد خان زوی. دا خاندان د ډېر وخت نه په سیاست کې را روان دی. د دوی مشران هم وزیران پاتې شوي دي، پیګان پاتې شوي دي او دی په خپله ناظم پاتې دی ځلي. پبو کې ناست، پبو سره ډېر لوی غټ ووټ بینک دی. د دوی خپل خانداني ووټ بینک هم دی او بیا د 20 کالو نه را په دې خوا دی پرویز خان سره پرویز خان سره تړلی دی. نو د هغه خپل حلقه اثر چې ده دې ټایم کې د پرویز خټک کوم ووټ بینک دی نو هغه هم اشفاق خان ته غورځېږي. پبو کې دی څه کوي، څه پلانینګ کوي، د خټکنامې دپاره دی څه پلانینګ کوي، د پاټۍ په بیس باندې د څه پلانینګ دی. نو د خپل پلانینګ په ذریعه باندې، د خپلې حکمت عملۍ په ذریعه باندې انتخاب دی او سرپرایز ورکولی شي، نتیجه بدلولی شي. دغسې دقه حلقه کې د جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون د طرف نه قاری اختر منیر د میدان کې ولاړ دی. د دې نه مخکې حاجي نواب په ان او پی کې سیټ باندې دلته وټونه کړي دي. بیا دې حلقه کې یو کاروباري سړی دی او ډېر لوی تعلق دی مختلفو پارټیانو کې، مختلفو پارټو قیادت سره. اوس هم دې ټایم کې خپل کور ته 2 ټیکټونه راوړي دي، مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام. او په جمعیت علما اسلام ټیکټ باندې حاجي نواب چې دی او سیاست هم کوي او کاروبار هم کوي او بل دیني لحاظ سره مدرسې هم قایم کړي چې او ډېر لوی دارالعلوم شکل ورته ورکوي. دیني لحاظ سره چې دی هغې لحاظ سره خدمات کوم روان دي. همدغه خبره کوو. نو بیا علاقه کې سماجي کارونه دغه هم ډېر دي ورسره. دې ټایم کې د 2 پارټو الاینس او دعوه لري چې نورې پارټۍ هم را روانې دي. خپل حکمت عملۍ باندې د هغوی څه فوکس دی. تر اوسه پورې چې کومه حکمت عملي روانه ده هغه هم بهتره ده او جلسې جلوسونه هم غټې غټې جلسې دي. د 2 پارټو اتحاد دی او نور هم ول راځي. نو دی خپل ووټ بینک په سابقه وټونو کې هم شته او بیا د دې دوران کې خلکو سره ټچ پاتې شو. کرونا دوران کې د خلکو سره ډېر ټچ پاتې شو، ډېر سخت وخت و. نو د دغې په بنیاد اوس چې دا کمې د دې جلسې پروګرامات دا کېږي نو مونږ ویلی شو که پلانینګ وکړي او صحیح ګیم وکړي نو د سیاست نقشه بدلولی شي او د انتخاباتو نتیجه دی هم بدلولی شي. دغسې به مونږ راتاو شو د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټکنامې سره تعلق دی، ینګ دی، انرجیټک دی، ایجوکیټډ دی او تکړه هلک دی. عوامي نیشنل پارټۍ طرف نه ولاړ دی. هم په دغه حلقه کې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سیکرټري جنرل MP هم پاتې دی، بیا وزیر اطلاعات هم پاتې دی او دلته ډېر لوی ووټ بینک یو حلقه اثر لري. نو دې ټایم کې د هغوی مختلفو علاقو باندې جلسې کېږي. د پلار خپله بیوروکریټ پاتې دی، کاروباري خلقو سره، سیاسي خلقو سره په ټولو ګوتو باندې پوی دی. د هرې پارټۍ قیادت سره، د هرې پارټۍ ورکر سره، ځکه چې بیوروکریسي کې یو سړی پاتې شي نو هغه هرې پارټۍ سره ټچي. نو هر طرف ته هغه خپل فوکس دی او هغه د خپل زوی په کمپین کې ټول خاندان شریک دی. دی که خپل پلانینګ وکړي د میا افتخار حسین بین الاقوامي قومي سیاست کې ډېر لوی رول دی
او هغه یو شخصیت دی په هغه طرف خاص کر په خپله حلقه باندې که دی د میا صاحب مارکیټینګ ښه وکړي د خپلې پارټۍ ووټ بینک هغه حاصلولو کوشش وکړي او مزید شمولیتونه وکړي دا امیدوار هم نتیجه هم بدلولی شي او د سیاست نقشه هم بدلولی شي. دغسې مونږ به راته وشو د پاکستان پیپل پارټۍ طرف نه آزاد امیدوار په حیثیت ولاړ دی افتخار علي شاه. پیپل پارټۍ چونکې ایډجسټمنټ کړی دی د آزاد ودرېدو د خپله حلقه ده او دی د ډېر وخت نه په پیپل پارټۍ کې یو کارکن په حیثیت را روان دی او دا پارټي مختلفو ادوارو کې حکومتونو کې پاتې ده او په حکومتونو په بنیاد باندې دی کس دیم خلکو سره ټچ پاتې دی. خپل یو ووټ بینک کې دی د پی کې الیکشن هم کړی دی خلکو سره تړلی دی خپل پلانینګ بدولت او نن دغه پاکستان پیپل پارټۍ نه چې کوم تیر دغه کې مرور شوي خلکو قومي وطن پارټي ته نه جوړه نو هغه خلک یې ځان ته رجوع کړي دي. نقشه بدلولی شي او نتیجه هم بدلولی شي. د سیاست گیم دی دقه حلقه باندې د جماعت اسلامي طرف نه تحصیل امیدوار حاجی بشیر دی. حاجی بشیر د دې حلقې نه د خپل یونین کونسل نه نظامت کړی دی او بیا د دې علاقې کې ډېر لوی تعلق دی خاص کر ضرور چې کوم ناظمان دي د هغې نه علاوه خپل سماجي تعلق سوشل تعلق په دې حلقه کې دی. اکبرپوره بل کې ډېر لوی تعلق دی. جماعت اسلامي دغلته نه وخت په وخت ښه غټ ووټ اوچت کړی دی. هغه که مونږ د الیکشنو سابقه جایزه تاسو سره مونږ شیر کړې ده د 93 میره په دې خوا دا د دی دا ووټ بینک دغه طرف ته هغې کې کمې نه دی راغلی وخت په وخت ټوپې والی دی. نو دغه کس سره نن پاکستان پیپل پارټي هم شامله ده اگر چې د هغې امیدوار آزاد دی او ډېر غټ پیمانه باندې جیالی هغه د آزاد امیدوار حمایت کوي. خو لیاقت خټک دغه طرف ته تللی دی هغه کمپین کې حصه اخیستې ده او د ده خپله ذوالفقار زلفي یو نور څه ناظمان دي هغه یې د ده حمایت کړی دی. ډور ټو ډور کمپین مهم کې لګیا دی. دا قسم که خپل پلانینګ وکړي او د خپل پارټۍ سره سره چې کوم دی سره ایډجسټمنټ شوی دی د پیپل پارټۍ د هغې ووټ بینک راټولولو کې کامیاب شي او خپل بیلټ باندې او خپل د نوو شمولیتونو باندې توجه ورکړي. نو موږ مخکې هم ویلي دي د مشر سړی دی ګورو دی او په سیاسي میدان کې سماجي میدان کې نو د دې حلقې نتیجه هم بدلولی شي که ښه ګیم وکړو. الیکشن دی الیکشن کې که څوک ښه ګیم وکړي او څوک ښه سوچ سره او ښه پلانینګ سره په میدان کې منډه ووایي او په خپل کامیابۍ باندې فوکس او اعتماد سره هغه جنګ وکړي نو دا د الیکشن ریزلټ دا څه ټایم هم بدلیدی شي او دا سیاسي حالات او سیاسي هوا دا رخ بدلیږي.